د خیبر پښتونخوا په دویم مرحله کې د بلدیاتي انتخاباتو کې سوات هم شامل دی. د لپاره ټولو پارټیانو تیاری شروع کړي، خو سوات کې د ټولو نه مضبوطه پارټي پاکستان تحریک انصاف دا وخت د سخت مشکلاتو سره مخ ده. پارټۍ ته د سټي میر ټیکټ لپاره 33 درخواستونه ورکړای شوي، خو باز د پارټۍ کارکونان وایي چې دغه ټیکټ د مخصوص کسانو په ځای په میرټ ورکړی شي. د جناب وزیر اعلی محمود خان نه موږ د خپل ایم پی ایس کوم چې زموږ د تحصیلي بابودو سره ریلیټډ دي او زمونږ بیا خاص کر وفاقي منسټر مراد سعید چې د هغه په پارټۍ کې ډېر خدمات دي، چونکې موږ دا غواړو چې یاره د دې سیټ دپاره دا سیټ یوازې دا نه دی چې زه ودرېږم، مقابله هم کول غواړي، ګټه بېلاس د الله په لاس کې دي. موږ دا نه وایو چې یاره یو خبره دا داسې وکړو چې څه به کېږي، موږ به د الله نه د خیر سوال غواړو، خو کم از کم داسې کینډیډیټ پکاري چې یاره دا کس خو مقابله وکړي. په دغه ډول کې د پی ټی آی سوات جنرال سیکرټري زاهد خان عرف باز خان په حمایت کې پریس کلب کې پر هجوم پریس کانفرنس هم وشو چې پکې د هغه حامیانو ویلي چې کچرې هغه ته ټیکټ ورنکړی شو نو دوی به په احتجاج روډونه بند کړي. نن به یو سړی راپاسي د هغه به په پارټۍ کې خدمات نه وي، اب د یو غریب سره د 10 روپو ښېګړه کړې نه وي، اب خپل ګاډی راویستی نه وي، د چا لپاره به په عدالت تاڼه تحصیل کې خبره کړې نه وي او په تیاری به راځي او هغه ته به ټیکټ میلاویږي او کم چې حقدار دی هغه به شاته کیږي. موږ یو الټیمیټم ورکو پارټۍ قیادت ته چې ټیکټ دې باز خان ته میلاو شي، که ټیکټ باز خان ته میلاو نشو نو د ټولو نه اول د اکبر دا اعلان دی چې په ملاکنډ ډیویژن کې څومره بارګینونه دي هغه هر څو ورځې هغه په مکمل طور بند دي. په سوات کې د میرشپ ټیکټ په اړه د پاکستان تحریک انصاف مشر فضل حکیم وایي چې ټولې فیصلې به د مشرانو په مشوره په میرټ کولی شي. کسان راغلي دي موږ ورته دا وایو چې په خپلو کې ځان جوړ کړئ چې تاسو څوک ودروئ، موږ باندې اعتراض نشته. هغوی بیا موږ دپاره فیصله راکړه چې موږ ټول مطلب دی چې د عمران خان کلاډیان یو، موږ چې هر چا له ټیکټ میلاو شو موږ به بیټ دپاره بندوو. نو زموږ اتفاق دی انشاءالله زموږ کارکونان په مینه محبت دي، هېڅ خبر بهر نشته. هر څه کوي دا وخت د سوات او ملکنډ ډیویژن کې بلدیاتي انتخابات د واکمنې پارټۍ پی ټی آی لپاره لوی چیلنج دی او دغه کامیابۍ لپاره د پارټۍ چیرمن عمران خان او نورو مرکزي مشرانو هم خصوصي هدایت جاری کړي دي. سیاسي پوهان وایي چې سوات کې بلدیاتي انتخاباتو نتیجې به راتلونکي وخت کې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي او قومي سیاست تعین کوي.